आज यकीन जानिए अमेरिका को और मगरबी दुनिया को सियासी मौलवी कबूल नहीं। उनका भी ये ख्याल है कि बंदूक वाला मौलवी इस्लाम को तबाह कर रहा है। वो बहाना बनता है कि वो जिस मदरसे में जाएगा मदरसा भी तबाह होगा, जिस मस्जिद में जाएगा मस्जिद भी तबाह होगा। लेकिन सियासी मौलवी ने मदरसे को भी बचा लिया, मस्जिद को भी बचा लिया, मौलवी को भी बचा लिया, पगड़ी को भी बचाया, दाढ़ी को भी बचा लिया है। ये बुरा लगता है उसको। बंदूक की नाली के सामने मुझे खड़ा कर दो, उस नारे तकबीर قادیانی وس ټول دنیا چلی هر د دین شعبه چې دا د جهاد نه بغیر هغه جهاد خلکو ته غلط معرفي کوي او حتی اوس دومره ګلی پورې خبر رسیدلې ده چې په مدارسو کې مجاهدو طالبانو ته داخله نه ورکولې کیږي. داسې غټ غټ مدارس ماته معلوم دي چې تقریبا زموږ د خپلې ډلې دي، یعنې ځان ته اکابر دیوبند وایي او مناظرین دیوبند او محافظین دیوبند. هغه بله ورځ خبر شوم چې یو طالب تیر کال جهاد ته تللی او څه کال یې د مدرسې نه خارج کړی چې ته پروس کال یې ولې جهاد ته تللی. نو دغه مشن د قادیاني اوس محتممان هم روان کړی دی. مفتی صاحبان هم په بعضو فتاوو کې د کتاب الجهاد احکام ختم کړي دي، ډیلیټ کړي دي. د کتاب الجهاد احکام په بعضې فتاوو کې اوس نشته، دا کومې چې نوي نوي جوړېږي. محتممان او دارنګې بعضې مفتی صاحبان، بعضې محتممان، بعضې مشایخ، بعضې د دین دا نورې شعبې چې د دین خدمت پکې کوي، نو دوی باندې دا مجاهد او جهاد که نبی علیہ السلام راشي ما دا فکر کاو کنه او جهاد یې شروع کړم، ډېر مولیان به پې اعتراضونه وکړي چې دا فساد دی او داسې نه و پکار او داسې پکار و، په هغه به مو خلک اعتراض کوي. او زه په هغه چا تعجب کوم په هغه مولیانو باندې په دې عربو عجمو کې دي چې کوم ځای کې جهاد شروع شي که حاضر دي به پې اعتراضونه وکړي. اعتراضونه کوي چې دا خو فتنه ده او کله به دا وایي چې دا حاکمانو نه دي ویلي ودرېږه مشران نه دي. مشران به ستا جهاد نه کوي او نه د جهاد شوق لري، نه پکې دا جذبه شته. عوامو مسلمانانو غریبانانو یو کار شروع کړو او دوی به پې اعتراضونه ورپوشي کړي. دا یو څه مرجعه په عربو کې هم شته دي، مرجعه مولیان دي د ارجاع عقیدې ده، غلط عقیده مرجعه دي چې چېرته جهاد نه مني، د جهاد منکر مرادب د انکار سره خبرې کوي. اعتراضونه جهاد فی سبیل الله دې ته وایي څښکرې نه لري، دې ته وایي چې د الله د دین د اوچتولو لپاره د کافر مقابله. یا که چېرته اسلام نه اوچتېږي مثلا اعلا د کلمت الله نه راځي، مظلومان را خلاصول